خسور اب غټ کټ سړی بی او چې وی تلی نو د ماشي د وزر عمر وزن به پکې نه نو عملونه به الله تلی یعنی دا عملونه چې چاکړي دخ کا خلق به تلی او د دوی به طول کیږي نو والوزنو طول د عملونو چې دی یوم ایزن په دغې ورځ باندې الحق دا حق دی فمن ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درون شي طول د نیک عملونو د هغه نو فاولئک دا کسان چې دی به کامیاب وي چې طول د نیکو عملونو درون شي موازین بعضی علماوی دا موازین جمع د وزن دا موازین جمع د وزن دا او دا مراد تینا موزون دی چې کم عملون تلل شي چې هغه درانه شي او بعضی وی موازین نه مراد تله ده تله نو بیا خو د دې نه معلومیږي چې تلې ډیرې دي چې درون شي موازینه نو موازین خو جمع د وزن ده نو معلومیږي خو بیا دا چې تلې ډیرې دي نو آیا دا تله به یوی که ډیرې تلې به بعضې علما وایي دا تلې به ډیرې او یوه ډله د علما وایي دا خبره مضبوط هم ده او راجح هم ده چې تله به یوی په ورځ د قیامت چابړي به دوی او تله به یوی او کم ځای کې چې جمع راغلی د تلې په احادیثو کې صیغه د جمع هم راغلی د مفرد هم راغلی ده نو کم ځای کې چې راغلی چې جمع لفظ راغلی چې تلې راغلی نو د هغې معنی به دا وي چې تله یوه ده خو چې کم شیزونه پکې تلل شي هغه به ډیرې یی الله جمع راوړي د پاره د لویوالي د شان خو به هر صورت علما وایي چې تله به یوی او چابړي د تلې چې دي هغه به دوی احادیث مبارکو کې راځي وی د هغې تلې به دومره دوه چابړي وي چې ځمکه او اسمان به هغې کې دواړه راځي دومره غټ غټ چابړي به ملائکو رب العالمین ته وی چې په دې کې به تللې څوک شي چې دومره غټ چابړي به رب العالمین ورته وی وی زه به په دې کې وزن کوم د خپل مخلوق نه چې څوک مې خوښه شي اعمال به ورله تلم یو روایت کې داسې راځي چې داود علیه السلام رب العالمین ته وی ما ته دا میزان وښیه الله ما ته دا تله د میزان وښیه خلق وی طول به کیږي ونضع الموازین القسط الله وی دا تلې به مونږ ولګو نو داود علیه السلام رب العالمین نا سوالو کو چې ربه ما ته دا میزان وښیه چې زه وینم علماء لیکلی دي چې کله ورته رب العالمین میزان اخودو نو داود علیه السلام بیهوشه شو چې کله تله د میزان ولیدله اوس ورته سړی وی اخرت را روان دی پتا دا سیس پاتې شو ګورې هلته میدان محشر را روان دی وی زه هلته به ګورو هلته به یې راکاږو ډېر خطرناک ته ورځ ده یوم التغابن دی ګورې د ګټې او د بیلات ورځ ده نو څوک به یې ګټي او څوک به یې بیلي چې داود علیه السلام دا تله ولیدله نو رب العالمین ته وی یا الله څوک په قادري چې دا تله به ډکه کي د چا نیکۍ به دومره وي چې دا تله به ډکه کي دا دومره غټه تله به څنګه نیکۍ ډکوي نو رب العالمین ورته وفرمایل وی ای داوده چې کله زه د یو بنده نه رضا شم که نه زما د رضا خبره ده نو چې د یو بنده نه زه رضا شمه نو ملأته بتمرة واحدة زه به ورله په یوه کجوره باندې ډکه کم چې د چا نه خوشحاله شم او رضا شم نو بتمرة واحدة په یوه کجوره به یې ورله ډکه کم او یې ورته وي داود علیه السلام ته رب العالمین وی املأها بکلمة لا اله الا الله داوده دا تله خو ډېره غټه ده دا چابړي ډېر غټ دي دا نه ډکیږي
خو دا به زه ډکومه دا به زه ډکوم بکلمت لا اله الا الله چې دا یو چابړي ته لا اله الا الله ورغې نه وي دا به ډک یا به یې په یوه کجورې پټ باندې ډک کمه یا به یې په لا اله الا الله باندې دا زه ډک کمه نو د الله رضا مقصد دی نه که د الله رضا وشوله نو بیا اسانه ده او که د الله رضا نه نو دا دومره لوی لوی چابړي او دومره لویه تله دا به عملنامو ته لګېدلي الله به هم دا عملونه تلي ګورئ نو میزان او تلل د عملونو حق دی دې وجې نه هر عمل چې کو نو کره عمل کو کره کوټه کوټه عمل نه کو ګورئ بیا به طول کې سپک خیجي نو هر عمل چې کو چې کره یې کو ګوره مونځ مونږه اسې کوو چې ځان لی وکړي نو یو په یو دی او چې په جمع سره دی وکړو نو احادیثو کې راځي 25 درجې یا 29 درجې فضیلت حاصل شو ولې په معمولی خبره باندې د جماعت مونځ پرېږدو نو الله به عملونه تلي نو چې تلي نو مونځ کره مونځ او د جماعت سره مونځ کول د دې به ډېر طولي رب العالمین دی مونږ په دغې ورځ باندې کامیاب کړي اعلانونه به کېږي اعلانونه چې پلانکې د پلانکي زوی په داسې ناکامۍ سره ناکامه شو چې بیا کامیابي نشته پلانکې د پلانکي زوی په داسې کامیابۍ سره کامیاب شو چې بیا ناکامي نشته د دنیا ناکامو او کامیابو ته مه خوشحالېږئ نن به سړی ناکام او سبا به کامیاب نن به کامیاب او سبا به ناکام ومن خفت او هغه څوک چې سپک شي موازینه تول د نیکو د هغه د نیکو فاولئک الذین نو د هغه کسان دي خسروا انفسهم چې تاواني کړي دي خپل ځانونه بما کانو په سبب د دې چې ودوي بی آیاتنا چې زمونږ په آیاتونو به یظلمون انکار کو ولقد مکناکم فی الارض خامخا په تحقیق سره ځای درکړی دی مونږ تاسو ته فی الارض په ځمکه کې وجعلنا لکم فیها معایش مونږ پیدا کړي دي ستاسو دپاره په دې کې معایشه اسباب د روزۍ اسباب د رزق هم درله پیدا کړي دي تاسو لم قدرت درکړی دی ګرځئ اسباب د روزۍ هم تلاش کوئ او د الله عبادت هم کوئ هو قلیلا ما تشکرون ډیر لږ غونتې په تاسو کې شکر وباسي ډیر اسباب د روزۍ مې پیدا کړي په څومره طریقو مې درله رزق لارې کولاو کړي دي خو تاسو شکر ډیر کم وباسئ که هر طرف ته ځي تا ته د روزۍ د ګټلو لار ده او د روزۍ د راوتلو اسباب دي نو به هر صورت هر ټیم د الله تبارک وتعالی شکر ادا کول پکار دی